السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله بې د جن په موضوع کې بې عزتمندو. نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. دوه خويندې چا ډېرې بې دردۍ سره قتل کړي دي او د قتل کولو نه بعد ورسه غلط کار کړی دی او بیا یې ورلا لاش په پټي کې خښ کړی دی. دا دواړه خويندې ولې قتل کړي او ولې ورسا غلط کار وکړو؟ راځي عزتمندو دا ټول معلومات مونږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي. ځکه خو خدای پاک په مونږ باندې کله یو غضب کله بل غضب راولي. د دې ټوله وجه دا ده چې ظلم شروع دی، پردي حق وال شروع دي، ارنګارنګ ګناهونه خلکا کوي. بلې واقع ته راځو. دا واقعه په پنجاب لاور کې شوې ده چې یو بوډا پلارو او دوی لوریانې وي چې لږه زمینداري یې کوله. خپل کور سره ځمکه وه او هغې نه به یې ګیا کوله، یعنی فصل به یې کوه ورله. یو ورځ د دواړه لوریانې ګیا ریبلو پسې ولیږلې. د لیږلو نه پس دوی بیا کور ته رانلې. عزتمندو دواړو خویندو ګیا ریبله. دې کې یو کس ورله رالی چې مخ یې پټ و او دې ظالم سره نور کسان خو مو چې هغه یو میل فاصله کې وو. هغوی سره رابطه وکړه چې راځئ تاسو هم راځئ چې څنګه هغوی راورسېدل. دا دواړه خویندې ګیرې کړلې. اول یې ورسه په زور زبردستۍ غلط کار وکړو او هغې نه پس یې قتل کړي او لاشونه والله هغه پټي کې هم ښخ کړل. ډېر زیات ظلم او بربریت یې ورسه وکړو. هغه ظالمان قاتلان په تښتېدو کې بریا شوي دي. پولیس والا راغلی دی، تفتیش یې شروع کړی دی، ځای په ځای ناقبندي لګولې ده، خو قاتلان تر اوسه پورې گرفتار شوي نه دي. غریب پلار یې په سرو سترګو جاړي او د قاتلانو مطالبه کوي چې دا قاتلان دې ماته زر تر زره گرفتار کړی شي.